أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. اللہ تعالی په 13 آیاتونو کې د نعمتونو ذکر وکړو او دا سورہ بقرہ 4 نمبر کو شروع کی اور 30 نمبر آیت تے پدے کہ اللہ تعالی د تخلیق آدم علیہ السلام هغه پورا قصه ذکر کړی دا. اللہ تعالی هغه څنګه پیدا کو په کومه طریقې پیدا کو او د چانه پکې رای واغستله نو هغه ذکر کړي. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ او هر کله چې ویل رب ستا د ملائکو ته ویل ربک للملائکه فرشتو ته ویل چې انی جاعل زگر زون کې فی الارض فزمکه کې خلیفتا یو نائب یعنی په خپل په دې ځمکه کې چې خپل نائب ګرځول غواړم چې هغه د الله تعالی هغه اوامر او نواهی چې هغه نافذ کړي په دې دا ځمکه کې. دلته یو اعتراض وارد کیږي چې آیا الله تعالی ته څه ضرورت و چې فرشتو ته ویل؟ آیا فرشتو نه سلام مشوره اخیستله کنه د فرشتو نه یو رای اخیستله؟ نو وایي چې ځکه چې الله تعالی خو مشوره خو په هغه کار کې اخیستل کېږي او د هغه چا نه اخیستل کېږي چې په هغه کې د مشورې ضرورت وي او د دې دپاره چې یاره د دې هر پهلو چې دی هر طرف ته هر ګوټ ته د هغې خبرې ورسېدلی شي. ټیک شوه؟ او الله تعالی خو علیم ذات دی، د هر څه ورته پته ده. الله تعالی ته دې ضرورت نشته دی چې دغه هرې پهلو ته ورسي. الله تعالی ته د هرې پهلو پته ده نو د مشورې بیا څه ضرورت و. ټیک شوه؟ نو هغه وایي چې مفسرین فرمایي چې دلته مشوره چې دی هغه به طور تعلیم و یعنی امت ته تعلیم ورکولو چې یاره تاسو په څه کارم کوئ نو په خپل منځ کې د هغې باره کې مشوره کوئ. صحیح ده؟ صورتاً چې دی هغه مشوره وه یعنی مشورې صورت و، نور الله تعالی ته ضرورت نه و. بس امت ته دا تعلیم ورکولو چې تاسو هم په هر کار کې مشوره کوئ. قرآن مجید بل ځای کې فرمایي وشاورهم فی الامر او د هغې سره داسې دی وشاورهم فی الامر یعنی په خپل څه کار کوئ په هغه کې مشوره کوئ او په هغه کې څه کوئ مشوره کوئ. او دغه شان په حدیث کې د مشورې ډېر فضایل راغلي. دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم د خپل صحابو سره د خپلو بیبیانو سره مشوره کوله. حالانکه نبي علیه السلام ته هم ضرورت نه و د مشورې. ټیک شوه؟ خو بیا به هم کوله. ولې به یې کوله؟ حالانکه هغه صاحب وحي و، هغه ته د وحي په ذریعې سره هغه هر څه په پته لګېدله. الله تعالی غوښتلی نو هغه ته به د مشورې په د وحي په ذریعې سره هغه هر څه ښودل. خو چونکې امت ته یو تعلیم ورکولو چې یاره تاسو څه مشوره کوئ څه کار کوئ نو هغه کې ځان ډېر اوچت مه ګڼئ او د چا سره پکې مشوره کوئ. کیدای شي تا ته د یو شي پته نه وي، د یو خبرې د یو پوینټ پته نه وي او هغه پوینټ تا تر بل کس نه مشورې نه راشي. صحیح ده؟ نو د امت تر تعلیم دپاره چې دی الله تعالی د دغه نه رای واخیستله د فرشتو نه. بله پکې وایي دا وایي چې یاره فرشتو په مخکې دا ویل چې یاره دغه شان دا تفسیر ابن جریر کې علامه ابن جریر رحمه الله لیکلي دي چې فرشتو به دا مخکې ویل چې یاره مونږ چې دی هغه پاک مخلوق یو د الله تعالی او زمونږ نه افضل بل مخلوقو هغه نشي پیدا کېدی یا شته دی نه. نو الله تعالی د هغې دغه لپاره آدم علیه السلام پیدا کوو چې یاره او بیا یې ورسره هغه اظهار هغه رای ته اخیستله چې یاره د هغې په مجلس کې د دې خبرې اظهار وشي او دا ثابت شي چې دا کوم مخلوق زه پیدا کوم
دا بهترین مخلوق دی او افضل دی ستاسو نه صحیح ده او افضل په څه باندې دی هغه مخکې ته را روان دي چې علم په وجه باندې الله تعالی دې ته افضلیت ورکړی دی قالوا اتجعل بیا نو فرشتو بیا یو دغه وکړو چې الله تعالی خو دې ته ورته ویل چې زه دا مخلوق پیدا کوم نو هغې ته پته وه یا به هغې ته الله تعالی ښودلې وه یا به هغې ته دغه د آدم علیه السلام دغه قالب نه پته لګېدلی و چې یاره دا کوم مخلوق را روان دی نو دا ډېر عجیبه مخلوق دی او شر او فساد والا مخلوق دی او تاسو یې نه نن سبا شر او فساد چې دی په هر ځای کې څه وینه چې دی په هر کلي کې او په هر ضلع کې او په هر علاقه کې تویږي نو فرشتو هغه دغه وکړو هغه سوال یې وکړو چې الله تعالی قالو هغې ویل اتجعل آیت ګرځې ته پیدا کې فیها په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسدو چې فساد خوری فیها په دې ځمکه کې ویسفک الدماء او وینې به تویوي وینې به هم تویوي او فساد به هم خوری حالانکې بیا یې ورته خپل ځان هغه دغه وکړو چې موږ خو داسې مخلوق یو چې دلته موجود یو نو بیا د بل دغه څه ضرورت دی مخلوق ونحنو او مونږه نسبحو بیانو بحمدک تعریف ستا ونقدس لك او ستا پاکی بیانو څه بیانو ستا پاکی بیانو نو الله تعالی ورته ویو چې قال الله تعالی ولا دوا جوابات ورکړو یو جواب یې خو دا ورکړو چې بطور استعلا چې زه کوم شیونو باندې پوهېږم په هغه تاسو نه پوهېږئ قال الله تعالی او فرمای انی زه چې یم اعلم ښه پوهېږم ما په هغه څه لا تعلمون چې تاسو پې نه پوهېږئ یعنې زه د هغه حکمتونو نه خبر یم او د هغه پوینټونو نه خبر یم چې تاسو ته د هغې پته نشته یو خو دا جواب ونه ورکړو او دا کوم دغه چې کړو فرشتو نو دا به طور اعتراض نه و کړی چې یاره الله تعالی ته ویلی چې ته ولې پیدا کړې بلکې هغه د یو سوال په طریقې سره کړو چې یاره د دې حکمت څه دی د دې حکمت سره یعنی یو کس چې دی هغه یو مخلوق داسې دی چې هغه به فساد هم خورئ او بیا هم چې دی پیدا کېږي نو د دې حکمت خو به خامخا صحیح نو هغه حکمت نه ځان خبرولو دپاره چې دی دا سوال وکړو به طور اعتراض یې نه وکړی په الله تعالی څوک اعتراض کولی شي صحیح ده او بل دا چې فرشتې چې دی د هغې په خوا باندې چې دی په خوا او شا باندې اعتراض هغه وهم هم نشي تېرېدی ځکه چې هغه دې نه معصوم دی هغه پاک مخلوق دی دې نه وعلمه دویم نمبر دغه سوال جواب وله ورکوي هغه په څه طریقې سره ورکوي هغې په داسې طریقې سره ورکړو چې آدم علیه السلام او د فرشتو د شیونو څیزونو د دنیاوي څیزونو نومونه وښودله او ورسره د هغه څیزونو مصلحتونه یې وښودله چې یاره د دې څیز دا مصلحت دی مثلا سمسۍ پیدا کړې ده الله تعالی د سمسۍ نوم یې ورته وښود د سمسۍ کار به صحیح نو د هغې ورسره دا کار دی دا یې م ورته وښودو دغه شان غنم نو غنم کار څه دی هغه انسان خوري په دې باندې مړېږي نو چونکې فرشتې چې وي هغه فرشتو ته لوږه نه لګي فرشتو ته چې دی تکلیف نه بل څه ورته نه د دغې هغه داسې مخلوق دی چې هغه ته تکلیفو نه رسي نوراني مخلوق دی نو الله تعالی چې دی هغه فرشتو ته او ورسره آدم علیه السلام ته دغه نومونه وښودل او د دغې نومونو څومره احوالو او صلاحیتونو او مصلحتونو هغه ټولې ورته وښودل بیا الله تعالی د هغې نه چې دی امتحان یو قسم واغستو په پوره مجمع کې چې اوس راته د دې د احوالو وایي د دې څیزونو نو فرشتو چونکې د هغې هغه طبیعت د هغې مطابق نه او آدم علیه السلام چونکې دنیاوي مخلوق نو هغه ورته هغه ټول مصلحتونه هغه ټول نومونه هغه بیان کړه اوس فرشتې د زهر او د هغې د اثر نه څه خبر دي ځکه چې فرشته که مارې وچي نو هغې ته تکلیف رسي نه رسي نو د هغې طبیعت د دې دنیاوي شیزونو مطابق نه و جوړو نو الله تعالی د هغې په طریقه م ورته وښودله چې یاره کوم علم چې دی هغه انسان ته ورکړی شوی دی نو هغه علم په وجه باندې چې دی انسان ته فضیلت حاصل دی نو د دې نه دا هم ثابته شوله چې علم چې دی هغه د عبادت نه زیات فضیلت لري علم ځکه خو یې که نه وایي د عالم ټول شپې عبادت د خوب د عامي د ټول شپې عبادت نه افضل او غوره دی هغه د دې د وجې نه ښه وعلم آدم الاسماء والله تعالی وښودله آدم علیه السلام ته نومونه کلها د ټولو شیونو
ټول نمونه ورته وښودل او د هغې هغه احوال یې ورته وښودل. ثم عرضهم بیا یې پیش کړل علی الملائکة په ملایکو فرشتو باندې دغه نمونه په فرشتو باندې پیش کړل. فقال نو وی ویل انبئوني باسماء هؤلاء مونږ ته د دې شیزونو نمونه چې دی وښایه ان کنتم صادق. الله تعالی ورته ویل چې مونږ ته د دې شیزونو نمونه وښایې بیان یې کوي راته ان کنتم صادقین که چېرته تاسو په دې خپل سوال کې چې دی رښتوني یئ. قالو نو هغې ویل یعنی عاجزه شو نمونه ورته ونه ویله نمونه ته هیر شو. صحیح ده حالانکه الله تعالی ورته بیان کړي و آدم علیه السلام ته هم او دواړو ته په یو مجلس کې خو هغه ته هیر شو هغونه. قالو نو بیا یې څه ویل سبحانک لا علم لنا پاکي ده تا لره لا علم لنا نشته دی مونږ ته علم الا مگر هغه ما علمتنا الا مگر هغه کوم چې تا مونږ ته ښودلی دی انک انت العلیم الحکیم بېشک ته چې دی علم والی حکمت والی. نو عاجز شو دلته الله په دوو طریقو سره جواب ورکو. یو طریقه دغه وه چې قال انی اعلم ما لا تعلمون زه هغه څه پېژنم چې تاسو یې نه پېژنئ. دویم والله په دې طریقې سره جواب ورکو. قال بیا الله تعالی سویل الله تعالی او فرمایل یا آدم اے آدم انبئهم دې فرشتو ته وښایه باسمائهم د دې څیزونو نومونه. فلما انبأهم کله چې آدم علیه السلام باسمائهم کله چې آدم علیه السلام وښودل باسمائهم دغه نومونه دوی ته یعنی څه فرفر یې ورته واورول څه ورته فرفر به ورته واورول آدم علیه السلام. قال نو الله تعالی چونکې په هغه وخت کې دا دغه خپل جواب وشو. قال الله تعالی وویل الم اقل لکم آیا تاسو ته ما نه ویلي انی اعلم چې زه ښه پوهېږم غیب السماوات د اسمانونو د غیب د اسمانونو والارض د ځمکې و اعلم او ښه پوهېږم ما هغه څه یا ښه پېژنم هغه څه تبدونه چې تاسو یې پټوئ او ما تاسو یې ښکاره کوئ ما کنتم او هغه څه چې تکتمونه چې تاسو پټوئ یعنې که ښکاره کوئ او که پټوئ دواړه هر هغه څه زه پېژنم. صحیح ده بس.